Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? Hope everyone will be fine. In today's video, we will discuss about what is the side effect of mobile phone. په نننۍ ویډیو کې به موږ خبره کوو چې د موبایل څه نقصانات دي. نو هغې کې نمبر 1 زموږ سره به موږ خبره کوو د ماشومانو په باره کې چې د ماشومانو دپاره دا څومره خطرناک دی او څومره نقصان دی. نو موبایل چې دی چې کله ماشوم استعمالوي نو د ده په سترګې خرابوي انتهایي. د ټایم سره سره به کال 2-3 بعد به درته چشمې لیکلی کېږي. ولې چې د دې کوم لایټس کوم شعاګانې چې دي د ده په سترګو باندې لګي او د ده سترګې چې وي هغه ډېرې زیاتې نازک وي. د لوی دپاره هم نقصان دی. کانټینیوسلی چې دی داسې یوز کوي بغیر چشمونه یا بغیر داسې لینز وغیره نه دی استعمالوي نو هغه به د ده دپاره هم ډېر زیات نقصان دی. خو د ماشومانو سترګې خو وي ډېرې کمزوري نو د هغوی دپاره بیا ډېر زیات خطرناک دی. نمبر 2 چې دی د په ذهن باندې به اثر کوي. د ده په ذهن ورسره ګډوډ کېږي. ولې چې دی که په سکول کې ناست وي د ده به توجه موبایل ته چې کله به ځم او ګیم به کوم کله به ځم او ټیک ټاک به کوم په موبایل کې که ټیک ټاک یې ورسره که فیسبوک وي که وټساپ وي که بل څه که ډرامه فلم پې ګوري نو هغه به د ده ذهن به هلته کې ګرځي. که مدرسې ته لاړ شي دغه ذهن به یې د موبایل سره ګرځي او وایي کله زه به دې موبایل ته ځان رسوم. دې سره سره به ده ته که کور کې څوک وایي چې کار وکړه ورشه دوکان ته لاړ شه نو دی به نه ځي په ورسره او مسلې به جوړوي. ولې چې موبایل نه به د ده ځان به ترې نه شي. د موبایل نه بغیر به د ده ګزاره نه کېږي. ساینسدانان وایي چې په دماغو کې یو رګ دی چې هغې ته نیرو ټرانسمیټر ویلی کېږي. هغه یو داسې کار کوي چې کله یو نشهیي مثال په طور چرسي پوډري چې دی هغه ته کله نشه نه میلاو شي او هغه د هغې سره سره ګډوډي چې کله به دته دا نشه میلاوي. دغه شان دا موبایل چې دی نو دا د ماشوم دپاره د ده په دماغو کې دغه نیرو ټرانسمیټر چې دی هغه کار کوي ورو ورو هغه پخېږي او هغه دا سوچ کوي چې یاره کله به ماته دا نشه میلاوي د موبایل د نشه. نو د هغه دپاره دا د هیروینو او د پوډرو او د چرسو مقدار د نشې مطابق دی. او نن سبا زموږ سره زموږ په پښتنو کې 90% خلک داسې دي چې هغه کوشش کوي چې خپل وړو له موبایل ورکړي چې دی د غلطو اکټیویټیز نه د بهر خلکو ناستې پاستې نه بچي چې دی په کور کې ناستي او د غلطو خلکو د محفل نه بچي. نو هغه یوه فایده ده خو د هغې که موږ بل څه داسې یو عمل راوړو د هغه په وړاندې چې داسې د لوبو د مختلف قسمه اکټیویټیز هغوی ته په کور کې شروع کړو چې هغه په هغې کې مشغول وي او د موبایل نه هغه چې دی نو هغه لږ لرې پاتې شي. نو هغه به د هغه دپاره ډېره زیاته فایده نه کوي او د هغه دماغ د هغه ذهن د هغه سترګې د هر څه به د هغې نه بچ د دغې غلطو د موبایل او د دې غلطو موبایل د دې غلطو څیزونو نه بچ وي. نمبر 3 باندې د هغه چې دی نو هغه به جسم به د هغه ګډوډ وي. هغه به په دې موبایل کې داسې ډرامې یا داسې څیزونه ګوري چې هغه به د ده په ذهن کې د وړوکوالي نه د هغې هغه خاکک پرېوځي او دی به خاص کر د فیوچر چې دی د دغه تعلیمي ایجوکیشن کیریر چې دی هغه به د ده خراب وي او برباد به وي. نو موږ پیرنټس ته دا خواست دی چې آیا که تاسو د دې موبایل په ځای د ټیبلیټ په ځای دې ته داسې یو څیز ورکوي ور مهیا کوي چې دې پې مشغوله وي خو لکه د موبایل په ځای نه وي د هغه دپاره نقصان ده نه وي د هغه د صحت دپاره که دی فزیکلي لبې کوي یا بل څه کوي په داسې اکټیویټي کې نو د ده به فزیکلي جسم ورسره هم برابر وي او د غلطو څیزونو نه به هم بچ وي. خو که چېرې دی په دې موبایل باندې خپل ټایم تېروي نو دله به سبق مزه نه ورکوي دله به د کور کار مزه نه ورکوي دله به په سکول کې ناسته مزه نه ورکوي هېڅ کار به دله مزه نه ورکوي. او داسې دا هم که تاسو سوچ وکئ او تاسو خپلو ماشومانو ته وګورئ نو آلموسټ 90% چې کوم موبایل د خلکو ماشومانو سره دي یا ټیبلیټ دي نو هغه د کور یو کار ته نه جوړېږي. هغه مدرسې ته په مینه نه ځي هغه سکول ته نه ځي که د سکول کار سکول نه راشي هومورک یې ورکړی هغه نه کوي په زور زبردستۍ به پې کوي او هر وخت موبایل ته ناست او ځان یې موبایل ګانې پې ګوري په ګانو کې بیا مختلفو قسمه غلط لباسونو والا ګانې بل څه واړی ناپوهه یي چې څه وله مخې له ورغلو هغه کوي. نو زما پیرنټس ته دا خواست دی چې تاسو د دې خپلو ماشومانو د موبایل په ځای داسې یو بله اکټیویټي د لبو شبو څه اکټیویټي د دوی په وړاندې راوړئ او دوی په هغوی کې مشغوله کوي او د هغوی ذهن د موبایل نه لرې کوي سټپ بای سټپ. داسې نه چې نن مو موبایل د هغه سره دی او تاسو وایئ چې نه دا موبایل او زه یې درنه ږدم نو هغه به ښه بګړاویږي او ښه به مسلې جوړوي. خو لږ ټایم وله کم کړو
په قلاره سټیپ بای سټیپ په بل څه وخت کې ولا بیا ټایم کم کو بیا ولا بل څه اکټیویټي راوړو چې هلته په دې کې راځه لبې داسې که نه نو په هغې لبو کې مشغول کړو نو دی به د موبایل نه لري نو د ده به سترګې بچي د ده به ذهن برابري د ده به جسم برابري نو لوی ته هم پکار ده چې موبایل کم نه کم استعمال کوي انګریزان چې دي هغه د دې موبایل نه صرف د کار څیز اخلي ټلیفون پې کوي یا چېرته داسې په ګوګل باندې یا لوکیشن یا په ګوګل باندې داسې یو څیز ګوري انټرنیټ د هغې لپاره استعمالوي دا نه چې یاره ګانې پې ګوري ډرامې پې ګوري او ویډیوګانې او ټیک ټاک او دا قصې پې کوي نو د دې وجې نه موږ چې دی نو موږ بیکورډ پاتې یو زموږ ملک چې دی زموږ عوام چې دی زموږ سټوډنټ چې دي هغه بیکورډ پاتې دي او دغه ملکونه په ترقۍ مخ په وړاندې روان دي ولې چې هغوی دغه کوي نوي نوي ایجادات کوي او په ساینس باندې ریسرچ کوي او موږ چې یو نو موږ په موبایل باندې ټیک ټاک کوو یا کاپي پیسټ کوو د یو ځای نه کاپي کوو د بل ځای نه پیسټ ولې چې موږ خپل په 24 اورز کې کم سے کم 6 to 8 اورز چې دی نو هغه موږ موبایل له ورکوو نو هغه زموږ نه موبایل او څلی ورکوو فیسبوک پې ګورو یا پې ټیک ټاک ګورو یا پې ډرامه ګورو یا پې فلم ګورو نو هغه زموږ هغه ټیم ټول خرابوي او زموږ وخت چې دی هغه بربادوي نو زما مشرانو کشرانو ټول ته خواست دی د موبایل کم نه کم استعمال وکړئ چې دا ستاسو په ذهن په سترګو په هر څه باندې اثر غلط نه پرې باسي او امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي که ویډیو مو خوښه شوي د ملګرو سره یې شیر کړئ د داسې ښکلو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ محمد اسحاق آفیشل په نوم باندې او د بیل په آیکان باندې کلیک کړئ چې داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانو تاسو ته مخکې راځي الله مو ښه ساته ښاد او آباد لرئ الله مو ښاد او آباد لره خپل 15 وخته مونځ قایم او دایم ساتئ د الله په امان الله حافظ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته